السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. تاسو د هرګنې ولو د کمراټ په چکر کې دویم سهار دی، ډېر ښکلی سهار دی. زموږ سره اوسئ او کمراټ بس نږدې دی، زما خالي نیمې غنټې فاصله ده. جلدي کې ورسو، زموږ د پښتنو سره ګپ شپ او د دې دویم اپیسوډ نه ضرور خوندونه ورکوي. ویډیو خوښ شوه نو ضرور لایک کړئ. یو ځل بیا له ډېرو سختو او د سختو نه بس ویلکم ټو کمراټ بیسي. اخرکار چې کمراټ ته روسي دی، کمراټ څنګه دی؟ هغه شان دی او که ښکلی شوی دی ماشاءالله. موسم پکې د هغې نه زیات یخ دی، غرونو باندې د هغې نه زیاته واوره ده او الحمدلله چې راورسېدو. کمراټ خو مونږ ستړي کوو. کمراټ څنګه دی یاره؟ کمراټ بس ښه زبردست او لارې یې ډېرې خرابې دي، خو سیاح راځي هغو ته که څه پیغام ورکوئ تاسو؟ بس رابې شي، ښکلي ځای دی او ډېره مزه وکړه. صلاحالدین بھائی څه پروګرام دی یاره؟ کمراټ ته پهلې ځل رالې؟ چې پهله ځل رالو. کمراټ ته باندې ښه ولګېدو که ډېر نه؟ مزېداره، ډېر ښکلی ولګېدو. دا راته وایي چې کمراټ ستړی کړی و که نه؟ او ستړی خو ډېر زیات شو چې لاره ډېره سخته وه. زما څه وي یاره کمراټ باره کې؟ زبردست، خو لاره ډېره بېکاره لار ده. د ګلګت نه بېکاره ده؟ ډېره بېکاره. ګلګت نه هم بېکاره ده؟ بېکاره لار ده. ګلګت ته خو موټر وې جوړه شوې، هایوې روډ دی. عمران خان به موږ ویلو چې دې ته روډ جوړ کړي. داسې نه منې؟ نه نه نه. ښه، فاروق جان سره یو. اوس به ځو مونږ د کمراټ د سیند غاړې ته. فاروق جانه دلته چېرته راغلی مخکې؟ پهلا ځل مې دی جي. مزدار دی که نه؟ زبردست. خو تا ما ته وایي چې ګلګت نه ښکلی نه دی. بس دا چې د لارې په ترو باندې چې دی نو د ګلګت نه ښه نه دی. ګلګت ته دې نه پس ګلګت د فاروق جان سره انشاءالله زهر ته تابعدار. د کمراټ د دې سیند داسې اوبه دي دونه ګرمې دي چې بهی لاس سړي داسې ځي. مینهوال چېرته دوکه نه شي ګورئ، وپینله هم به اوبه ډېرې زیاتې یخې دي. کاږه کړي بهی کاږه کړي. ما پکې سهار لاس ایښی و، د لاسو راته پته نه لګېده چې دا کم چېرته تللی دي، لاس رانه ورک شوی. لاس یې پردی شوی و. تاسو ته پته ده کمراټ ته زما جانان راغلی دی. تاسو د خپل جانان وښیم. دا دی زما جانان. غمه یې خوا ورقته سره راوړه بابو، ډېر زیات ستړی شوم. ستړی په دې شوم چې ورو چې طاهر یو قدم ودې چې ورتېږه، یو قدم ودې ورتېږه، سیټو تصویر دې ونې کړم. ته پورته راوړې دی به نو زه به پورته کې پټ کړم. بېګاره به مونږ له چاپي کوي. چاپي به کوي که نه؟ دا خبرې کوم. ترور څه پوزې دا کمبلې راخلي دي بهی خیر خو دی. داسې خو ولې ترخوا واچلېږي مزېداره د سړي نه غوږونه تختی غوږونه. زموږ دا شاته رور ناست دی، ما ورته ویل ته به خو دې نه ده وینا وایي سیلۍ یخه ده دغه وګورئ. ټولې کمبلې تاو کړي دي، روح مو باندې هوا نه خوندلو. بسي داسې چل دی. دا روجي مې ستونزه یم چې دا روجي مې دلته تېره کړې. غلطي دې کړې ما خو درته ویل خو تاسو نه تلئ یار. په
مورچه کې خو یوې نیمه پورې به اوږده وي موږ راته رینګونه کوله بس وایي چې تللی وې دا خو زموږ لپو خو په روچه کې داسې کمراد ژوند دی که نه دی زړګی دی که نه دی راځه بھائی دلته د اوبه دونه یخې دي چې موږ پکې لاس نشو وینځلی دلته هلکانو شور دلو به وجو پکې غوپې وامه یو دا روډ دی او دغه ورته چې زه سره مقابله کوم ولې دا د نه منلو خبره ده خو کور چې دا ملګري سره کوي بیا په وجود پاړو کې بیا دړو ډېر د هغه بیله خبره ده زموږ بل چانچلون مقابله ده په دې کې د عزت او د بې عزتۍ خبره ده زموږ ثبوت پروت دی بھائی دا خلک ګوار چې ما د امبلي په ووټ دا ګواین دا موجود دی زموږ ګواین موجود راځئ راځئ پنځه سکنډه پکې خپنه شي سارولې او دا ظالمانان پکې د غوپو چیلنج یو بل ورکړ یا خدای پاکه مونږ غواړې بھائی دا مقابله دې حد ورسېده چې دواړو وروڼو ډېر د غیرت او انبلیویبل کار یې وکړو نو دواړو وروڼو دا مقابله وګټله او افرین دي او په دې هلکانو دي مونږ پکې 15 منټه خپه نشي سره ورته کې 15 غوپې ول بھائی ټول ورته کې برخه وای دواړو ته ویل ځان ځان له خپله برخه وای تاسو نه د کومراټ چکر روان دي د بیسټ سره او د ترور د زوی سره نو ګور ان شاء الله مخکې د روډۍ پروګرام دی روډۍ نه څنګه تاسو سیده وضو ځان سره ابشار ته د روټۍ نه پس فاروق بھائی دی فاروق بھائی ملګري دي اوس مونږ روان یو ابشار ته ځکه ډېر زیات ناوخت زموږ دا کوشش وي چې موږ لاړ شو تورو بوته او چونکې وخت ډېر بې ټایمه دی نو موږ ځو ابشار ته د ابشار نه انشاءالله چې راشو واپس سبا به دې ځای کې موږ بیا تورو بوته نو زموږ سره اوسئ خاص ملګري راغلي دي یو سپیشل کس دی د هغه سره ملاقات کوو تروزی راځه دا خو د ساقي خانوال ملګری دی ما ساقي خانوال نور تکلیف دلته یو کس دی په سر باندې ونه راختلي په دې چې سر بې داسې چل کې موږ بړخیل ته روان وو دا زموږ زوړ یاداشت دی خلک چې په مخکې په دغه کې تله پرې فلټرو کې یا په موټرو کې هغو به دې مخې ته دا شی تړلی وو نو موږ د هغو نقل شروع کړ بزې دې راوندنې چې کار دلونه ګوري شهر نه مخکې په موږ باندې نری نری باران وریږي ماشاءالله او ډېر ښکلی موسم دی ډېر جانانه موسم دی او زموږ کوشش دا دی چې زر د زر ځان ابشار ته ورسو ابشار ته تاسو رسو ځکه چې پروس کال ما به وتلي وای ولته کې ډېر زیات ښایسته سینونه دي نو زموږ سره اوسئ خوا دې خوا مزه په دې ابشار کې تاسو له سره د ټول ملګرو ورکوو غوپۍ زموږ سره اوسئ ته چې بار بار په دې په دغه مور ورواړو ابشار دا څنګه ابشار دي چې رانغی یاره کېدای شي زه خطا شوی خطا شوی نه بلې بېرته په ګاډي کې راغلی پیاده روان دی دا ټول خلک دي په سخته کړي شاته یو څیز موږ نوټ کړو چې بھائی ډېر د افسوس مقام دی که شاته تاسو دا ونې نه که نه ځي په ځي باندې ونې والې شوي دي او ډېر په کثیر تعداد سره اوس هم کټینګ روان دی څوک زمونږ ګورنمنټ کسان دا ویډیو ګوري تاسو دغه هم لیدی شئ ونې ځګي په ځګي باندې کټ شوي دي د یخ نه هم کټ شوي دي نو هغه ټول د درخواست دی چې بھائی د دې مخنیوي وشي ځکه د دې کومراټ ښایست چې کوم دی دا ونې دي او تاسو دغه وینئ کټ پرته ده په دغه ځګي کې نو الله مکړه که د کومراټ نه دا ونې لاړې د کومراټ دا ټول حسن به تلي کومراټ خو ټول ښکلی دی خو زما فیورټ ځګی پکې دا ځګی دی ځکه اندهی کولاو ځګی دی او د دې غر نه چې شاته هلته غواړې تورې اوبه دي نو ابشار ډېر لرې دی خو زه روان یم ورته
هغه سپین مین کاڼي چې هغه ښکاري سپینه بره واوره ماته یادوي نه چا غړه واوړې وه ابشار دی نو یاره یا خو زه بیخي منټل یم یاره بابو دوه خبرې دا سپین کاڼي چې کم سپین کاڼي چې دی یو دا دې خوا دا کش وروره سر دې را په مخه کړي و مازدیګر شو صحیح ده او د دې غونډۍ نه شاته دی د دې غونډۍ نه شاته دی خو دې جولۍ ته وګوره د دې ابشار نه قلار شو ما بوزه واپس ګوره چې دغه ځای نه ته یو قدم مخوا تلې زه به له پی قدم 100 روپۍ درکړو صحیح شو که نه بهی جګړې پکې هم روانې دي خو زمونږ لار هم روانه ده ابشار ته او الله دې وکړي چې د ابشار را نږدې شي چې د دې جګړو نه خلاص شو خو زما بل فیورټ ځای دا دی دغه را روان کوم ځای چې دا زما فیورټ دی په کمراټ کې صاحب ایسا ارادې مضبوطي ټول ځوانان را روان دي او ابشار دغلته کې دی نو تخته را تخته ما سا زمونږ به ساده او خپه کړي تاسو یې ابشار څنګه دی یاره ته مخکې نه راغلی زبردست ترین ابشار पहिला ځل باندې ما دې ابشار ولید کمراټ دې خوښ شو که نه کمراټ مې خوښ شو کمراټ زندګي ده که نه ده ژوند دی جانان دی کوم راحت تاسو ته ضرورت نشي پاکستان نه بهر سویزرلینډ ته لاړ شئ یو کې ته لاړ شئ او د دنیا ښایسته ښایسته ځایونه ځکه چې زموږ په وطن کې کمراټ دی زما د زړه سر دی کمراټه په ما ګرانه حاجي د ابشار نه واپسې شول اوس به ځو واپس خپل ځای ته هلته کې روټۍ پروګرام یې دن بیا به اوده کېږو انشاءالله او د هغې نه پس بیا ستاسو سره سبا ملاقات کوو که الله زندګي راکړه نو د هغې پورې خپل ځان خیال ساتئ طاهر خان لا او خپل دې مرګلو کوم شاته پاتې شوي ټول له ورکړي اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته Truja, Magataba, Vega, Oi, څه تا بیا باندې موبایل باندې راغستې ما باندې ویډیو باندې کوي طاهر باندې انسان ہے دا بابو باندې دلته باندې پروت ما باندې یخنی باندې وشو زه باندې تبا باندې شم سین په غاړه باندې بلوز یو باندې وړې دي صادر بل باندې وړې دي زه داسې باندې پرېخم تعالی هغه بدل کی هغه کمبل باندې درکړې ګډ باندې وړې باندې درکړې دی وای ما باندې سم نشته زه ګور باندې لاړ شم ما باندې یخنی باندې وچی بابو ما باندې کور باندې بوزه بابو زه کور باندې لاړ شم ما کور باندې بوزه ما پیلار باندې ما باندې قار باندې شي کور سبا بل باندې سبا بل باندې لاړ شي باندې نو تار باندې کور ته ځو